په بیرون ملک کې په یو دفتر کې یو مسلمان او غیر مسلم په یو ځای باندې په یو دفتر کې کار کوي، نو پروژه کې د غیر مسلمه سیرګټ کوي او دغه الوګي د مسلمان کس چې کوم دی د دې څنګو ته یا مری ته دغه کم الوګي نه نوځي، نو په دې سره د روژه خرابېږي که نه خرابېږي. دویمه مسله، یو کس په روژه کې د اذان نه مخکې د ټیم نه مخکې روژه ماته کړه، آیا د دې دغه روژه ټیکېږي که نه ټیکېږي؟ د دې مسلې وضاحت دغه دی چې اوس مثال په دنیا کې هر قسم فرقوریت موجود دی، فرقه موجوده ده، نو څوک اذانونه مخکې کوي څوک وروسته کوي، نو دغه مسله د هغه خلکو دپاره ده چې کوم په اذان سره روژه ماتوي. ښه، نو دغه پیله اول مسله دغه ده چې اوس یو کس بیرون ملک کې دی، یعنی بهر ملک دی، په یو دفتر کې د غیر مسلم سره کار کوي او دغه غیر مسلمه کس دا سیرګړ کوي او دغه الوګي چې کوم دی د مسلمان په دی خوله او په څنګو باندې ننوځي، نو په دې سره د روژه ټیکېږي که نه ټیکېږي؟ نو په دې صورت کې د روژه بالکل صحیح ده، د روژه ټیک ده. ولې چې یو غیر مسلم نو چې سیرګټ کوي او زور دې پې نه رسېږي یا زور په تا باندې وي، نو بیا چې کوم دی په دې روژه باندې ستا په روژه باندې څه اثر نه کوي. دغه مسله اکثر خلکو ته پیښیږي بهر ملکونو کې دي، یا څوک ډریوینګ کوي غیر مسلمه دی ورسره سیګرټ کوي او دغه الوګي چې کوم دی د مسلمان په دې خوله او په څنګو باندې ننوځي، نو دغه مسلې اکثر خلکو ته بهر ملکونو کې پیښیږي. دویمه مسله، اوس هغه خلک چې کوم په اذان سره روژه ماتوي، نو ګوره د روژې چې کوم دی نقشه دا هر شی په نیټ باندې هم چلیږي او د هر کس سره موبایل کې هم شته دی او هر کور کې دغه نقشه چې کوم دی وي. نو ګوره علما په دې باندې ستړي شول چې په اذان سره روژه مه ماتوئ. ولې چې ګوره اذان کېږي دا د لمونځ دپاره کېږي، دا د روژې ماتولو دپاره نه کېږي. روژه چې کوم دی دا به په ټیم ماتوي، لکه اوس ټیم بیګا چې کوم دی په 3:30 چې باندې چې کوم دی څه وشول، اذان وشو، نو هغه اذان چې کوم دی د لمونځ دپاره وشو، د ماښام لمونځ دپاره د روژې ماتولو دپاره نه دی شوی. اوس که چا د ټیم نه مخکې روژه ماته کړه، اوس وهابیان هر ځای کې شته دی او هغه چې کوم دی زمونږ د مسلک خلاف دی، هغوی اذان مخکې کوي. نو آیا په دې اذان چې چا روژه ماته کړې ده هغه روژه وخوړلی شوه، کفاره پې نشته؟ ولې چې بس هغه سره هغوی به نه پوهه وي په دې باندې چې مثال مونږ په اذان سره روژه ماتو، خو روژه دې ماته شوه، د یوې روژې قضیې به ته راوګرځوي. نو ما د دې وجې نه دغه مسلې تاسو په وړاندې ذکر کړي چې دغه خلکو ته پیښیږي، ډېرو خلکو یې تپوسونه هم کړي وو. نو دغه ویډیو دا مسایل هغه خلکو ته وښایي چاته چې پیښیږي او چاته چې نه پیښیږي هغوی به هم خبر شي. دا ویډیو لازمي هغوی سره شیر کړئ. وصلی الله علی